بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. ولسي ستونزو کې څنګه چې تاسو ته پته را چې په ستونزو کې موږ زموږ په چاپېر کې چې کومې مسایل دي هغه موږ مخ پر وړاندې راولو. نننی هغه سنګینه او اهم مسله چې موږ سره دا وړوکی ولاړ دی چې نن سبا د پتنګ الوزول خو دا یو کیل دی، خو د هغې نه علاوه چې کوم دی هغه کیلونه موږ له نه دي په کار چې کوم زموږ د ژوند زموږ د چاپېرچل زموږ په معاشره کې مسالې پیدا کوي. همدغه شان پرون دی زموږ د وړوکي خورۍ سره دا واقعه شوې ده چې د ده په موټرسایکل باندې د ده د خولې نه به دا کیسه واورو. تاسو به کتی شئ کتونکو چې د ده د مرای باندې مکمل کټ لګېدلی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا څه کیسه ګوله شوې ده تاسو سره؟ دا ما سره چې کوم دی وړوکی مخکې ناست په موټرسایکل، زه په موټرسایکل روان وم، مخکې ګاډي په موټرسایکل روان وم، مخکې وروستو رانګاډي نه ورم او پتنګ چې کوم دی وړو چې ته چا الوزولی خو دې پته نه لګي چا الوزولی و هغې سره تارو دا مرای رالوواله چې څنګه دې ته عالم شم بیا سټ نور داسې کوم چې دا کټ نشي که نه چې بنګړی کټ نشي. نو بیا چې کوم دی زه رالم دلته احمد ډاکټر له رالم نو هغه چې کوم دی د هغه په سپیرټ او دا دغه پې ولګولو. حکومت له پکار دي چې دا دغه ختم کړي، پتنګان باندې پابندي ولګوي. مینوالو څنګه چې دا وړوکې دا خو ډېر اورسېده او ما ته د خپله ستړه بیان کړه، خو د دې نه علاوه چې کوم دی داسې ډېرې واقعي کېږي. په دې هکله باندې موږ سره د انجمن نوجوانان خیرخوا شګی نایب صدر ولاړ دی ګلریز خان چې د دې کلي صدارت کوي، هغه سره هم په دې هکله دوه درې خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر صاحب دلته شګی کې د وړوکي سره دا واقعه وشوه، دې نه علاوه داسې بلا واقعي کېږي، موږ ته غټې ستونزې دي. د پتنګ یو کیل دی، دې کیل باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ دا حقیقت ته د پتنګ خو د ماشومانو یو د مشغولتیا یو شی دی، خو مشغولتیا به یو طرف ته ګو. دا نن سبا داسې چل دی چې دا پتنګ ډېر د فساد او د دغه یو کیل دی. ولې چې لکه دا که پتنګ یو کس الوزوي نو د خلکو فصلونه هم دغه غنمو کې ورپسې منډې وایي او په روډونو ورپسې منډې وایي، په کوټو ورپسې دا واړه منډې وایي. نو لکه دا لکه د دې وړوکي دا مرای تاسو ولیده نو دا ډېره د افسوس خبره ده. نو زه به خپل د وخت حکومت ته یعنې ډي سي صاحب ته دا وایم چې لکه دا کیل دې بالکل ختم کړی شي، په دې ډېره سخته پابندي ولګېږي. ولې چې یو خو د خلکو په تیار فصل کې دا واړه منډې وایي، د دې نه د لویو جنګ جګړې جوړې شي. ولې د فصل مالک ورته کنځلو کې بیا د هغې مور پلار راشي که نه، نو د هغې نه ډېر غټ فساد جوړ شي. یا لکه د دغه زمونږ د علاقې دا تارونه د بجلو په تارونو کې دا ماجې ونښلي، د دې نه لکه تار دغه تارونو ته هم نقصان رسي او خلکو ته هم نقصان رسي. نو زه وایم چې دا ښه خبره نه ده. بالکل جی. ټیک شو. تاسو ډي سي مینوالو زموږ ورور صدر صاحب وایي چې زموږ ډي سي صاحب ته دا پر زور ریکویسټ کوو، مطالبه هم دا ده چې پوري طور په دې باندې ایکشن واخیستی شي چې دا زموږ په وړاندې چې کوم دی دا کیس دا ماشوم تاسو وینئ دی موږ سره ولاړ دی. د دې نه علاوه ګلریز زموږ روډ هغه خبرې مخ په وړاندې راوستلې چې اکسیډنټونه هم هم کیدی شي، واړه په روډ منډې وایي، فصلونه هم تباه کېږي، د کوټو نه پکې ډېر زیات تر کیسونه شیري واړه را پرېوتي دي، د چا خپل اسا د چا چې کوم دی لاس مات، د دې نه علاوه پکې مړه شوي هم دي. نو چې کوم زمونږ ډي سي صاحب ته پر زور چې کوم دی د KPK الارټ نیوز په وساست هم دا ریکویسټ کوو چې په دې پابندي ولګي چې چرته کې چې کوم دی پتنګان خرڅولو والا دي یا غستو والا دي چې دغې باندې پابندي ولګي نو اټومیټیکلی دا بچي بې نالي. ستاسو نه اجازت غواړم، امیر سهیل یوسفزی، KPK الارټ نیوز. والسلام.